پیغمبر اسلام باندې نومبنه ایمان چا راوړل حضرت خدیجه یوا او دویم ایمان په دې زید ابن حارثه راوړل او بیا خدیجه او زید رضی الله تعالی عنهما پیغمبر علیہ السلام سره کمره کې دنه مونږه کو او حضرت علی دور سکالو الګ اندر پیغمبر علیہ السلام په کفالت کې وو حضور اسلام د آغاز ویو نړۍ تربیت بچا کو حضور صلی الله علیه وسلم نو د آغاز ویو د حضور کور کې وفات کېدو هغه ګور چې دای سکي نو د ادب د وجه داس ډایرکټ ته پوس نشو کوله خو چې زید بار راووت نو د په عمر کې لږ د حضرت علی نه مشرو هغه ته زید تاسو دنه سکو نه ورته ته پته نشته محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر شوی دی وحی ورته راځي مونږ په ایمان راوړل دي دا مو د الله بندگی کولا نو ورته ته ولا مانشه بوتله چې زوم په ایمان راړ حضرت علی ته وی راځنو نو جوړ راي واستوي چې دی نو د ټول سکالو چې حضرت علی ایمان راوړ صحیح حضرت علی ډېر ښه شاعر دا یو دیوان است دیوان علی یو کتاب دی شاعرونو سوې ورته دیوان علی ناغبا بطور افتخار به دا ذکر کول ها چې محمد النبی اخي وسيري وحمزه سيد الشهداء عمي زما مقام نظر خبر کړي نو دا به نه چې څنګه لوي سړی زما رښتې لوي دي زما سره رښتې لوي څنګه محمد النبی اخي وسيري محمد صلی الله علیه وسلم زما رور دی دا کا ویل سي روري زما رور دی خو سر مې دی څه شي مې خو سر مې دی محمد النبی اخی وسیری وحمزه سید الشهداء عمی او حضرت حمزه چې پیغمبر علیہ السلام ورته ټایټل ورکړی د سید الشهداء د څه شي چې د شهیدانو سردار دی هغه زما اکا دی هغه زما سید الشهداء زما اکا دی ای سبقتکم علی الاسلام طرا صبیا ما بلغت اوان حلمی ما زه په اسلام کې په تاسو ټول باندې مقدم یم ځکه چې ما دا اسلام قبول کړی هغه وخت چې زه ورکوټی هلکم لا بالغ شوی نو ورکوټی هلکم چې لا بالغ شوی نو صبیا ما بلغت اوان حلمی لا د بلوغ زمانې ته نومره سره چې ما ایمان راوړم صحیح او بیا د کومه چې بار دعوت راووته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نږدې ملګری حضرت ابوبکر ډېر پخوانه د هلکوالي ملګری و نو ورته ابوبکر داسې خبره ده هغه ورته چې داسې خبره ده نو د الله سره دفاع کړه چې در باندې د کور نه بهر نومبنی مؤمن څوک حضرت ابوبکر نو اینی هاو زید ابن حارثه دا دویم مومن دی دا سره دا دوام مومن دی حضرت خدیجه نومبنی مومنه ده او دا د خدای شان دی صحیح چې دا درې طبقې دا کمزوري ګڼل شي په معاشره کې ښځه معصوم غلام نو ښځې ایمان راوړل دی غلام ایمان راوړل معصوم ایمان راوړل هغه نه بعد بیا سړو ته راووت خبره ځین کې راغله نو پته ولګېده چې دغه دین دا د ښځو د حقوقو ضامن دی دا د ماشومانو د حقوقو ضامن دی دا د غلامانو د حقوقو ضامن دی دا اشاره ستره چې د دوی د حقوقو ضمانت په دې دین کې پروت. اگر آپ حضرت قاضی صاحب کی مزید بیانات اور تفسیر سننا چاہتے ہو تو ٹوڈے لیسن 2 چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.